أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سورة القیامہ ابتدا کی منگویلو سورت کے ترغیب دے قرآن کریم تا اثبات د قیامت دے د پارہ د تخویف. اول کے دو شواہد پیش کئی، بیا زجر ورکے انسان تے چودا تسکے اللہ قدرت لرون کے دے پہر سب آندے نو دا اڈو کی حسچی انسان مرشوے دے نو دے بیا را پورتا کئی. انسان د مخ کی راتون کی شنے انکار کئی، قیامت نے انکار کئی. کلچ داو اغا وقت کی رازی پا وقت بانے استرگی با کری بیری شی، نظر با گڑبڑ شی، سپومی او نورو دا برا جمکڑ شی، سپومی با تورشی. نور بارہ کی ہم اذا الشمس کویرت تذکرہ راتلا، نور برا اونغختے شی، نور با تور کڑے شی، رنا بے ختم شی. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان با پدا ورز وی چی کم زیدے زیدہ تیختے، کم زیدہ بلار شو چی پناب شو، کلا زیدہ تیختی نشتی. یقیناً دادا چی زیدہ سوک پر یاد رس نشتی. ربطا تللی، ربطا ودری دلی، ربطا جمکے دلی، علتکے قرار نیولی. انسان با یادی پاغورز بانے چی کم سا مخ کے لے گل لیو کم سا رست پاتی کر لی. انسان لب خبر ورکولے کی گی داغ سے چی مخ کے کر لی اسے رست پاتی کر لی. خپلا عمل نامہ بدے پا خپلا بانے گوری اطلاع بولا ورکولے کی گی دادا کارونا تا مخ کے کڑیو دادی رست پاتی کڑیو، دادی کڑ لی دادی ندی کڑی، دادی مخ کے زان نہ لے گلیو خ کارونا یا بد کارونا، او زان نہ رست دے کم کارونا پاتی کڑیو چی خلقو باغا کول خ کارونا یا بدو. وسوئی بل الانسان علی نفسه بصیرہ، انسان پا خپل زان مانی پا خپل لیدون کے دے، خپل زان مانی پوہ دے اگرچہ خپل غزرنا پیش کئی. دنیا کی ہم دغا سے حالی یو کار بے کڑی پا کیس با پدبانے رپورٹ با پیوشی، کیس با داخل شی، کیس با شروع شی دے وی نام مانا دے کڑے ہر کنو دا چا کڑے ہو دے بداغین انکارو کی. خپل زان مانی خپو دے کار می کر لے. ولو القا معاذیرہ، اگر چا عذرنا پیش کئی انکارو نہ بکئی سب کئی بس مخ کے بازی ترشیو تاسو بل چاہتا آواز کو
اینا ما کننا مشرکین، ما خو شرک نه کړی. دا قیامت کې به هم داسې وایي، انکار به کوي. او څنګه انکار کوي؟ هر څه به ته مخامخ کړی شي. اوس تذکره کوي د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله چې قرآن کریم با جبرئیل علیہ السلام راوړو وی به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره زر ضربې. دې لپاره چې هیر رانه نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه کې تکلیف به تیراو، زر زر به وی دې لپاره چې هیر نشي، سوچ او فکر سره مشقت تکلیف به برداشت کو. ابتدا کې دا خبره وا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله دا آیاتونه نازل کړ چې او دا سي تعظیم مکو خیر دی. په دې باندې پریشان کېږه ما دا وستانه هیر شي، یو پیری منګه تا ته وایو ابستا به یادېږي. یادول زما په ذمه دی الله وي، تا ته به یادوم. بیا ستا په سینه کې جمع کول، بیا د دې بیان کول، دا هم تا ته ښایو. د دې مقصد څه دی؟ یہ تفصیل څه دی؟ د دې وضاحت دا هم الله وایي موږ به یې کوو. نو کله چې موږ اولولو د هغې نه رستو خلاص شي، نو رستو د هغې تابعداري کوه، یا رستو په هغې باندې رستو پسې لوله. الله وایي بیان زما په ذمه دی، تشریح زما په ذمه ده، زه به کوم. انسان خبره کوي چې انسان څه کوي، دا کارونه خو د آخرت دپاره دي. انسان چې څه کوي نو هغه د دنیا دپاره کوي، دنیا غوره کوي، آخرت پرېږدي. او بیا ورپسې د دوو مخونو تذکره کوي. بعضې مخونه به تروتازه سپین روخانه بی، خوشحاله بی، خپل رب تبا کتون کی. او بل قسم مخونه بی، خړ بی، ترش بی، تور بی، خپه بی، پریشانه بی، او دا خیال بکی چې د سره به نن داسې چل وشي چې ملا بوله ماتوي. ولې دنیا کې ما خلاف کړو، دا غي بدله بنن ما ناغسته کی. کلا الله وی دا خلاف نه دی پکار، د قرآن خلاف نه دی پکار. کلا اذا بلغت التراقیه، کله چې مړی ته سارا ورسی، بیا به ویل کېږي د هر طرف نه څوک شته چې دم پې واچوي. ویل کېږي به پخپله به هم دی وایي څوک شته ما باندې دم واچوي، یا ملائک به وایي څوک دی د ده اوچتونکی. ای تذکره کوي. او خلق به هم خیال وکړي د ده به هم بس ټیم لاړ، ښه وخت لاړ، دنیا و د دنیا عمر و لاړ، ختم. انه الفراق، جدائی راغله، بیلتون راغی، پنډۍ به د پنډۍ نه تاو شي، خپل رب ته به تللي. ښه بیا ورپسې نوره تذکره کوي. بیا ووایي بل الانسان علی نفسه بصیرا، بلکې دا انسان دی په خپل ځان باندې خپوا، خپل ځان باندې خپوا دی، په خپل ځان باندې خلیدونکی دی. ولو القا معاذیرا، اگر چې پیش کوي با عذرونه پیش کوي، کله به انکار کوي، کله به څه کوي، کله به څه کوي. ولې مخې ته اوس عذاب دی، سزا ده. سزا نه بچ کېدو دپاره څه پکاري؟ خلک وایي که نه نیم خبر ځنګل لی وي. او نو ځنګل دی خو د چا دپاره به وي. دنیا کې کېږي دا خبرې، آخرت کې نه کېږي.
الله ته نیم خبر ما ته پته نشته ما خو نه ده کړی څه خبر یم الله به هر څه ورته مخامخ کړي. ګوره سترګې به ګواهي کوي، غوږونه به کوي، لاس به کوي، خپې به کوي، سرمن به کوي، دا به ټول ګواهیانې کوي. سر نه پیسو نه اوس انکار کہتا، انکار کولی شي، انکار ځای به نه بیا. بل الانسان علی نفسه بصیرا، بلکې انسان دے په خپل ځان باندې خپوا. ولو القا معاذیرا، اگر چې پیش کوي موضوع لرا. لا تحرک به لسانک لتعجل به، الله وی قیامت را روان دے، قیامت به داسې کېږي دا اډو کې به الله را جمع کوي. اډو کې جدا جدا دي، غوښې جدا جدا شوي دي، په خارونو کې الوتل دي، بمانو کې الوتل دي. کله چې خخ کړی شي نو د زری زری شي، ریزه ریزه شي، زری زری شي، میده شي، خاورو سره خاوري شي، ورک شي، پته هم نه لګي. الله وی زه به را جمع کوم، ان علینا جمعه و قرآنه، لکه څنګه چې ستا په سینه کې موږ دا قرآن کریم را جمع کو، دغسې دا اډو کې به هم را جمع کوو. نور اوس په میدا دا به هم را جمع کوو، دا ټول به را جمع کي. دا مخکې سره مناسبت په دې طریقې باندې و. الله وی لکه څنګه چې تا قرآن کریم ټکی نه ویلی، تا الف با تا صاد لم نه درتلو، دا نه ویلي. الله رب العزت تا ته یو پیرې قرآن کریم چې ویلې کېږي تا ته یادېږي. قرآن کریم میں ستا په سینه کې را جمع کوم، نو دارنګې قیامت کې به هم دا ټول خلق را جمع کوم، د دې اندامونه به را جمع کوم، ان دې به را پورته کوم. لا تحرک به لسانک لتعجل به، کله چې قرآن کریم لوسته کېږي نو ته غوږ کېږده اورا وایم. قرآن کریم چې یو تن وای نو بل به ورته غوږ دی چې اوري. امام دی نو امام چې وای نو هغه مقتدیانو باندې لازمي چې هغه اوري، بیا غوږ بګ دی. دا نه چې مقتدی به ځان له کور کې کورکې جوړی. نه نه، لا تحرک به لسانک، کله چې قرآن کریم ویلی کېږي نو بیا به ژبه نه خوځی، غلی کښېنه، بیا غلی ودرېږه. بیان کولی کېږي نو بیا به ټوس ټوس نه کوې یو بل سره، خطبه ویلی کېږي نو بیا به یو بل سره ټوسکانه نه کوې، هلته کې سلام به نه کوې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا صلاة ولا کلام، نه به بیا مونځ کې، نه به بیا خبرې کې. بعضې پکې راشي وي نه دوه رکاته وکړه، دوه رکاته ولې وکړه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوي دي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطبه ودرول و که نه؟ خطبه خو نه که نه؟ نو که تاسو دپاره امام خطبه ودرې نو کوه بیا که نه؟ هلته کې خو خاص واقع وه، یو پیرې شوې ده، ټول عمر کې یو پیرې شوې ده. نو هغه یو پیر کېدو کې خبره داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ودروله. خطبه لا شروع کړي یا نه، دا خطبه نه وي، هغه ته انتظار دی چې هغه دوه رکاته وکړي. د هغه یو شان حیثیت خلکو ته خو نو خطبه خو نه وي که نه، خطبه نه وي نو وایه کوه که نه، چې کله خطبه شروع شي نو بیا ونه کې. هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پاس ودرېږه وکړه خطبه په خپله مایې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انتظار کوي، چا مونځ کله ختم که نه هلې خطبه شروع کړه. دا نه چې ته ځان له دا قصې شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قولی خبر دا وی وینا کوي چې ولا صلاة ولا کلام اذا خرج الامام، کله چې امام د خطبې دپاره راوځي نو فلا صلاة ولا کلام، نو بیا به خبرې نه کوي، خبرې به مونځ به نه شروع کوي. چا مونځ شروع کړی زر زر ختمې کوي. امام دې لګیا دی، الحمد وی، صورت وی، او نو مقتدی دپاره حکم دا دی چې ته به نه وی،
لا تحرک به لسانک، قرآن کریم چې ویل کېږي نو خاموش شه، خطبه کې ویل کېږي، بیان کې ویل کېږي، درس کې ویل کېږي، نو هلته بیا ځان ټوسکارې به نه کوې، هلته ځان یې لګیا ټوسکي. نه نه، لا تحرک به لسانک، مخ وځوه خپله ژبه دې زر زر، لتعجل به چې تا دې کې ته بدې مانې، لا تحرک به لسانک، مخ وځوه خپلې ژبې لره په دې قرآن کریم باندې، لتعجل به چې تا دې کې په دې. دویمه دا ده چې الله ته پته و چې داسې رستو خلک به راځي، قرآن کریم به داسې وایي چې هغې باندې به سړی بیا پوهېږي نه. تراو کې چې ګورې ډېر خلک داسې دي قرآن کریم په دې طریقې باندې وایي، قاریان به مولیان به داسې طریقې باندې به وایي چې اورېدونکی په سره باندې په ټکي نه پوهېږي داسې وایي. بعضې خلک پکې قاریان چې کوم ښیي نو هغې باندې سره یعلمون تعلمون باندې پوهېږي چې یعلمون تعلمون یې پکې وایي، نور په څه شي باندې نه پوهېږي. او بعضې قاریان خو پکې لا داسي چې هغې یعلمون تعلمون باندې به هم نه پوهېږي، چېرته په قرآن کریم کې یو ځای راغی حق، حق ځای له به دې شد ورکړي، حق حق به ووایي، نور په څه شي باندې سړی نه پوهېږي. مخکې چې به یې وایي خلک پسې ګرځېدو، یو ځای ته بتله بل ځای ته بتله، شپې به یې رونولې. او دا قرآن کریم چې ویل کېږي نو په داسې طریقې باندې وایي، تعدي مه کوه، په قلاره وایه. تراویح کې نو په قلاره باندې کوه، دا نه چې منډې جوړې کړي. بعضې خلک وایي هغه دا پلارکي جومات کې چې تراویح کولی کېږي، هغه خو تراویح نه دی، خو مونځ دی وایي. تراویح څه شی داسې بل څه شی دی، څه خو دا مونځ دی که نه. نو لا تحرک به لسانک لتعجل به، مخ وځوه خپلې ژبې لره په دې قرآن، لتعجل به چې تادي کې ته په دې باندې تادي مه کوه، قلاره قلاره. ان علینا جمعه وقرآنه، یقینا زمونږ په سیمه باندې جمع کول د دې دي ستا په سینه کې، و قرآن او لوستل د دې دي. دا قرآن کریم موږ ستا د ژبې نه صادرو به ستا په ژبه باندې به راولو، ته به وې ستا په سینه کې موږ جمع کړي، ستا د خولې نه ستا سینه کې به را جمع کوو، نو بیا ستا د خولې نه به بیانو. فاذا قرأناه، نو کله چې اولولو موږ دې لره، نو فاتبع قرآنه، نو بیا وروستو ته په دې پسې خپل لوستل ورپسې کوه. قرآن کریم وویلی شو نو د هغې نه وروستو ته ځان له بیا وایه. یا فاذا قرأناه، کله چې موږ ولوستو دې لره په تا باندې، نو فاتبع قرآنه، نو بیا ته تابعداري کوه د دغې زموږ د دغې لوستلو. موږ تا باندې چې کوم لوستل دي د دې باندې وس عمل کول دي، نو دې باندې به عمل کې. دارنګه قرآن کریم موږ تا باندې ولوستو نو وس به ته دا خلکو ته بیانې، فاتبع قرآنه، نو تو وس ورپسې کوه خپل لوستل، وس به ته بیانې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې الله رب العزت قرآن کریم را جمع کو، په یو پیر وینا را جمع کو، اشاره و دیته چې دا قرآن کریم د پاره ویل پکار دی، اورېدل پکار دی، د پاره ټیم ویستل پکار دی، د پاره استاد پکار دی، نو شاګرد پکار دی. جبرئیل علیہ السلام راځي لږ ساعت د پاره، نو څومره چې وایي نو یو پیر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یاد شي. الله داسې هم کولی شوه چې جبرئیل علیہ السلام د سر اډو رالیږلی نو هغه ځینې په زړه کې ورته اچولی و، هغه د خولې نه ویلی، داسې هم کولی شو. الله ما او تا ته ښیي او استاذ به دي نو شاګرد به وي، دغې پسې به دا یو سلسله به روانه وي. کم یو سړی چې استاذ نه جدا شي، وایي نه زه استاذ زما څه ضرورت دی، زه په خپله ویلی شم که نه. کله وایي اردو ترجمې ډېر شی دي، نو زه هغې نه به وایم. نو کله قرآن کریم کې بعضې داسې راشي، کله حدیثو کې راشي، کله په نورو د سیرت په کتابونو کې څه بعضې خبرې راشي، نو دله هغه اردو هم نه ورځي. هماغه یو مثال یو ځای کې ما ویلو، یو ځای کې وی یو
بل یو سړی چې هغه ځان له کتابونه به کته نو یو پیرې مخکې شي امامتۍ ته مولي صاحب نو نامانځه کې اړقېده وروسته خلکو تپوس کوي دا ولې عقیدې وي دا خلک په حدیث باندې عمل نه کوي دا مولیان حدیث کے راضی جو تم میں سے نماز پڑھائے تو وہ ہل کے نماز پڑھائے تاسو چې څوک مونځ کوي نه هغه د خوځي بیا مانځه کې دا مولیان خوځي نه مولي صاحب چې کله راغی تپوس ته وکړو خلکو وی دا سړی مخکې شی خوځېده ته نه خوځې دی وایي دا حدیث کې راغلی دی هغه دا ورته وایه کتاب راوړو کتاب کوم ځای کې دي کتاب چې راوړو نه هغې کې ہل کے نو حل کی ہو جو تم میں سے نماز پڑھائے وہ حل کی نماز پڑھائے تاسو کې چې څوک مونځ کوي خلکو له مونځ کوي امام جوړېږي امام دی نو دی د مختصر مونځ کوي اوږدی دی نه راکاږي دی نه چې خلک قید شي ولې په دې کې ضرورتمند به حاجتمند به په دې کې به مریضي په دې کې بوډاګاني بعضې خلک اودس نشي ټینګولی ورته لګیا ماښام مونځ دی او سورت یوسف دی پکې شروع کړلی ځان له کې څومره اوږده کې کوه که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له مونځ کوو هغه چې مونځ کوه خو ځان له یو خوند و د هغې صحابه وې موږ وې چې نور قرت اوږد کړي نور یې اوږد کړي نور یې اوږد کړي دلته کې موږ چې امام صاحب ته یو آیات اوږد کړي یو آیات پسې زیات کړي ولې نن یې مونځ اوږد کو موږ ما یې غمیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له مونځ کوي ځان له مونځ کوه یو سړی راغی ورپسې ودرېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت بقره شروع کړله نویزه ما وې اوس په دې چې سل آیاته پوره کړي جو رکو به وکړي سل یې چې وکړو رکو یې ونه کړه ورپسې روان دی ما وې چې ځه یو نیم سل به کړي 200 به کړي زه صورت ختم شي جو رکو به وکړي صورت ختم شو رکو یې ونه کړه سورت آل عمران شو رکو آل عمران وی ما وی زلو سزے پوری بوئی بس بکی رکو بو کی سورت آل عمران وی سورت آل عمران هم ختم شو آل عمران ختم کو ما وس بر رکو کی رکو یو نکڑا سورت نساء شو روکڑا نساء وی نساء چلتا تلا واغ پنځم پارا کی دا په یو رکعت کې لګیا دی وی او دلته کې زمونږ قاري صاحب هغه چې ځان له مونځ کوي نو بیا خو سړی رسولی نه شي چې کله امام شي امامتۍ ته مخکې شي بیا دې سړی تښتېدی نه شي عام ساده سړی زمیندار و څاروي ورسره و روانو په جومات کې کړکۍ وې په هغه کې کته څاروو ته یې کته او امامتۍ باندې ودرېده ماسپښین لمونځ و ناغه مونځ یې کاو چې هغه اوږده اوږده هلته کې څاروي پناه کېده چې د مونځ مات کو لاړ په څاروو پسې هغه ځای چې واپس راته مازدیګر و مولي صاحب بیا ولاړلی خلک ولاړ دي مازه باندې هغه د نرزویا وایي ښه ده چې تللی وم تر اوسه پورې د خلک انتظار کړلي هغه جدا مونځ و مازدیګر مونځ شروع کړی و دا هغه دا خیال شو چې دا خو کس هغه ولاړلی نو دا حالي نه مختصر مونځ او بل یو لګیاو دغه کو اردو کتاب کې لګیا ہوئے څومره انبیاء علیهم السلام چې راغلي نو ټولو انبیاء علیهم السلام اپنے زمانے میں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے وہی بیزے بے پټولې هغه بیزے پټولې نه چرایا کرتے تھے سرولې به هغه چرایا کرتے تھے بل کار جوړه ورانه خبر ورانه بل ست جوړه غلام احمد قادیانی اوسو هغه غلام احمد قادیانی بنا چل کا غلای کولا چا تاسو کړه وي ته غلا کې ته ما ته مخ غلاګر وي وس څنګه پیغمبر شوی دا دې سکیږي وي چلیږي پکې حالانکه بکریاں چرایا کرتے چرایا نہیں کرتے تھے چرایا کرتے تھے دا یہ بس اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي اللهم قنا عذابك وتوفنا